لہذا چوی په کور کې شول حرام او ناروا او ناجائز عمل دی، ناجائز کار دی، او په کور کې و بچانو او مشرانو و کشرانو او نارینو و زنانو ته غلط تربیت ورکول دي او شپه و ورځ د هغو سره په ګناه کې شریکېدل دي. یو سړی دی کور دی ټي وي راوړی ده، د کور مشر دی، په کور کې بچان د ټي وي ګوري او د مخ اول صف نیولی دی او لمونځ په جماعت باندې نه قضا کوي، لیکن هغه ګناوې ټوله په ده پسې لیکل کېږي چې کم د ده بچان او د ده ښځه او د ده کشران او مشران په کور کې د ټي وي ګوري، هغه عذاب هغه ګناه په ده پسې مکمله لیکل کېږي. د هغه رنګه که په یو کور کې امپیتري، په یو کور کې سروز رغېږي، په یو کور کې سروزونه په امپیتري کې اوري یا په ریډیو ټیپ کې اوري او د کور مشر که پلاري که وروري که نیکه که اکایي دا غږ نه ورته کوي په دې سروز اورېدو باندې و دې ښځو و دې نارینهو کشرانو ته، نو دی ټوله شپه او ورځ د دغه ښځو او د دې انجونو او د دې الکانو او د دې خلکو سره په کور کې د دا ټولو سره په دې د سروز په اورېدو کې ورسره شریک دی په ګناه کې. هغو ته به یو عذاب ورکول کېږي، ده ته به لس عذاب ورکول کېږي، ځکه د لسو کسانو عذاب په دې کټ ده پسې لیکل کېږي. دی خو د کور مشر دی ظالم، دی خو باید په کور کې سروزونه بند کړي، په کور کې داسې بې سترۍ بندې کړي او په کور کې داسې ډمتوب او دارنګه بېدینۍ دغه بندې کړي. خالي خدای په خپل جماعت نه خلاصېږي چې د مخ صف نیولی دی، نیمه ګنټه مسجد له مخکې رالی او د مخ صف یې نیولی دی، د مخ په صف کې ولاړ دی، 5 ټیمه لمنځونه په جماعت باندې کوي او نور که په کور کې هر څه کېږي په هغه کې دی صرف نه وایي. نه، د هر زوی د هر لمسۍ د هر ښځې د هر کشنې په باره کې به د دغه کور د مشر څخه مکمله پوښتنه کېږي او ده ته به عذاب د هغو د ګناه ده ورکول کېږي چې دی په خبر یې. نو ځکه دا د کور و افرادو ته غلط تربیت ورکول دي او شپه و ورځ د هغو سره په ګناه کې شریکېدل دي. حالانکه الله جل جلاله او د الله جل جلاله رسول و موږ ته دا خبرتیا او دا آګاهي و تعلیم راکوي چې خپل ځانونه او خپل اولاد د جهنم د اور د عذاب څخه وساتئ، لکه څنګه چې الله جل جلاله د قرآن پاک په سورة التحریم آیات نمبر 6 کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو خلقو، اے مومنانو، اے مسلمانانو، قوا انفسکم واهلیکم نارا، وساتئ خپل ځانونه او خپل اهل و عیال او خپل اولاد د جهنم د هغه اور څخه وساتئ. وقودها الناس والحجاره، چې د هغه اور بټي او د هغه اور خشاک هغه په انسانانو کې یا کفار دي او یا ګناهګار مسلمانان دي او ډبرې دي. لہذا الله جل جلاله د قرآن پاک په سورة التحریم 5 نمبر آیات کې دا فرمایي، دا تعلیم مشترک کوي او دا و موږ ته وایي چې اے مسلمانانو خپل ځانونه او خپل اولاد، خپلې ښځې، خپلې بیبیانې د جهنم د هغه اوره څخه وساتئ چې د هغه خشاک او بټي کفار او ګناهګاره مسلمانان او ډبرې دي، د دغه اوره څخه خپل ځانونه او اولاد وساتئ. الله جل جلاله و موږ ته دا وایي، دا تعلیم، دا سبق و موږ ته د خدای قرآن راکوي. او دغه رنګه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کلکم راع، هر یو د تې څخه شپانه دی، هر یو د تې څخه نگران دی د کور د افرادو د کشرانو او د ښځو په باره کې. وکلکم مسئول، او د هر یو څخه به پوښتنه کېږي عن رعیته، د ده د نگرانۍ څخه، د هر کور د مشر څخه به د دې کور چې کم افراد دي د دې ټولو افرادو په باره کې به د کور د مشر څخه پوښتنه کېږي. قسم په خدای قبلاش دي، ځکه د الله قرآن پر دې باندې ګواه دی، الله جل جلاله او د الله جل جلاله رسول پر دې باندې ګواه دی چې کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته، هر یو د دې څخه د کور او د خپل بچانو، د کشنانو، د کشرانو او د زنانو نگران دی، شپانه دی. لہذا د هر شپانه څخه، د هر نگران څخه، د هر کور د مشر څخه
به په ورځ د قیامت او په قبر کې د خپل رعیت د خپل دغه کشرانو په باره کې به د ده څخه پوښتنه کیږي. اول سب باندې الله تعالی نو خطا استای نه په د درې څلور رکعات باندې خدا خطا استای سونه په دې الله تعالی خطا وځي. غټ مسؤلیتونه موږ شاته پرېږدي د اولاد په باره کې او د کور په باره کې. لیکن موږ اکثر اوقات د داسې آیاتو او د داسې حدیثو څخه الټه روان یو. مطلب چې نه خپل ځانونه د جهنم د اور څخه ساتو او نه اولاد ته د جهنم څخه د ساتلو تلقین ورکوو، بلکې دا خپل ځانونه می ډیر په غفلت کې واقع کړی دي. لہذا په کور کې وخپلو بچانو ته ټي وي او ټلویزیون انټنا او کیبل شول سخت نقصان او د عذاب ذریعه د انسان د پاره ګرځي. حتی چې کتاب تر دې حد پورې لیکلی دی چې په کور کې صرف یو ټي وي ایښول تر 80 خنزیرانو په کور کې تر ساتلو ډیر بدتر دی. یو سړی په کور کې 80 خنزیران ساتي او یو سړی په کور کې خالی یو ټي وي ساتي، خدا 80 خنزیران چې ساتي دا ډیر پر بهتر دی تر دا انسان چې کم څوک په کور کې ټي وي ساتي. نو تر 80 خنزیرانو په کور کې تر ساتلو یو ټي وي چې دا هغه ډیره بدتر ده، صرف یو ټي وي. او بیا په دغه کتاب کې داسې لیکي چې په ټي وي یا وی سي آر یا ډیش یا کیبل کې ښځې و پردي سړي ته کتل تر بد نظرۍ نه هم زیاته بدتره ګناه ده. او دغه رنګه که نارینه په ټي وي یا ټلویزیون یا په موبایل کې د پردیو ښځو و ډانسو فلمانو ته ګوري، نو دا د دې دپاره هم تر بد نظرۍ سخته بدترینه ګناه ده. لکه په لار کې چې و ښځو ته یا په کور کې و پردیو ښځو ته یا په لارو په بازارو په مارکیټو کې و پردیو ښځو ته کتل حرام دي. دغه رنګه په موبایل کې نارینه که ښځې ګوري دغه رقم حرام دي، لکه په لارو په مارکیټو کې چې و ښځو ته ګوري دا رقم حرام دي. او د ښځو دپاره دا رقم حرام دي لکه نارینهو ته چې په شهوت باندې ګوري دا رقم حرام دي. بلکې کتاب لیکلی دی چې در دا زیاته ګناه لري. ولې په لار کې یو ښځه و نارینه ته دومره په رسمیت دومره په تحقیق باندې نه شي کتی لکه څنګه چې په موبایل کې یا په ټي وي کې یو ښځه و نارینه ته څومره په تحقیق باندې ګوري، څومره په باریک نظري باندې ګوري، دغه رنګه په لار کې و نارینه ته نه شي کتی. او نه یو نارینه و ښځې ته دا رقم په باریک بینه باندې کتی سي لکه څنګه چې په موبایل یا په ټي وي کې و ښځې ته په باریک بیني نظري باندې ورته کتل کیږي. نو ځکه دا تر هغه بد نظري هم سخته ګناه ده. حالانکه بد نظري دومره عظیمه سخته ګناه ده چې د خدای نبی فرمایي چې یو واره و یو پردی ښځې ته وګورې په ورځ د قیامت او په جنت کې الله جل جلاله یو دیدار د تاسو خپل کموي. نو چې په موبایل کې ټوله شپه یا انجونی و دې نارینه و ته ګوري یا ښځې و نارینه و ته ګوري او یا نارینه په موبایل و په ټي وي کې و ښځو ته ګوري، نو بیا به د الله جل جلاله دا دیدار د کومې خوا بیا پیدا کوو. خدای تعالی دې موږ داسې حالاتو وساتي چې الله تعالی خپل دیدار نه راښکاره کوي. الله تعالی دې خپل دیدار را نصیب کړي. خو چې کومه پردیو ښځو ته کتل وسي یا پردیو نارینهو ته کتل وسي په ورځ د قیامت الله جل جلاله یو خپل دیدار جنګ کموي. دغه مردار خورو ته چې پر لارې باندې کتل کیږي الله جل جلاله یو دیدار جنګ کموي.